أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة سلور حصہ اولئیس کی اثبات توحید کہی اور اولئیس درو بابونو کی تقسیم دا اول باب کی صلاحیتون دی پادی صلاحیتونو کی دا دروڑ تفصیل کہی. کم جی سورہ فاتحہ کی اجمالاً ذکر سے اول دا سورت کی صداقت دا قرآن کریم بیا پہلے صفات دا منعم علیہم دا مومنانو یا حکم دنیاوی یا حکم اخروی یا دعایاتونو کی دا زدیانو کافرانو دا مغضوب علیہم بیان یا حکم دنیاوی دنیا کی نفام اسباب دا حفظان بن کری دی او حکم اخروی ولہم عذاب عظیم یا دا اللہ سوایاتونو کی دا منافقانو قبارتونا اغا اوصاف مضمومہ او دا غی حکمونا دو مثالوں سر وضاحت دا اجتماعیت تلاول اسی دویم باب شروع کو اول دعوت توحید پائے بانی پینزت دلیل عقلیہ بیا صداقت دا قرآن کریم اس بات دا رسالت دلیل وحید دا جرن منون کو دعوی تا بشارت منون کو دعوی تا دا فضل شبہ دا کافرانو چی والی زیدہ پر صداقت دا قرآن بانی بیانی عامی ارباد دنیش نمیشتقی دا دنیا ٹوڑ سیدو نمیستا سفیدی پیدا کری دی سرکا آدم علیہ السلام میں موجود ملے فرشتوں کے گردولو معزز میں فرشتوں کے گردولو سرکا آدم علیہ السلام نے لفظ شیعہ میں ورتماف کو تسلیتم آیات تلاولی سے درم باب شروع کولو آیت 96 میں پوری لیکن خطاب خاص پس خطاب عامنا اول در قبارتون در یہود تحریف کتمان حق ترک عمل داغی مقابلہ کی در اوصاف حسنہ در مومنان صبر اقامت صلاة ایمان بالآخرت بیادویم یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات ستا اول خطاب کی اتن نعمتنا اور دو عذابنا اور اتن نعمتنا نجات من بنور نجات من غرق کے طول کتاب آفان القتل حیات بعد الممات تجلل الغمام انزال المن والسلوہ دو عذابنا یا نزول العذاب من السماء دیم عزلت والحان بسبب الکفران دویم خطاب کی دری پلیتائی دا آبود ایود سلور دا وسانو دا پخوانو دری پلیتائی نقض الہود علیہل فی زبیل بقر او قتل النفس دری پلیتائی دا وسانو یہود تعریف منافقت تقلید دارو دا یہود مخصصین لانفسهم بالجنہ درہم خطاب کی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی سلورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین پینزم خطاب انکارهم من حضر نبی والقرآن بگم خطاب خلاصت ما سبقا پینزو والو خطاباتو بیاد آیت 97 میں ونوی نام دویم ایسا پا اثبات رسالت کی شروع کیدا نہ اعتراضونا شبہات چی فضل رسالت واردی دو داغی جوابونا اول اعتراض تا جبرائیل علیہ السلام راضی آغازمون افراد نکی دشمن تخصر داغی پینزو جوابونا دویم اعتراض پا ستا ملگر تر سلیمان علیہ السلام ملگر آغا جادوگر ہو داغی جواب وما کفر سلیمان درہم اعتراض تم دا جادو نمانے کہ اللہ تو فرشتے را لے گلوے داغی جواب سر نہ را لے گلے نوے اللہ کرا لے گلوے لپار دا امتحان سلورم اعتراض تمونگا دا صحیح الفاظ نمانے کہ داغی جواب لا تقول رائنا پینزم اعتراض پنس خبانیتا تا پلا پل دن کی شکتے کلے او خبر کے کلبلا کے داغی جواب مان انصاف منات نونن سیانات بخیر منہا بگم اعتراض وقالو تفضل اللہ ولدن دوی اللہ نے بانیولی داغی پینزے جوابونا سبحانا دویم بلہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بلیو السماوات والارض و اذا قضوا امرا فإنما یقول لہو کن فیکون ومی اعتراض تا پر رسالت دی موسیٰ اللہ خبریو کی داغی جواب دا بادشاہ اللہ قانون نے چاہا قانون نافذ کے یو قربانی گردی جمالا قانون نافذ کرے دے دوما تمہیں اعتراض سرمین صدری خبری ذکر کولے یو خبرہ بیت اللہ بنیت توحید فلما تشرکون فیہ بیت اللہ توحید اپانا جوڑے تاس بکی والے شرک ہوئی دوما خبرہ دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دیا اول دعا کروا
تاسو ځان له هغه تابعدار وئ نو د هغه خبره ولې نه منئ. درېیمه خبره ننني سبق کې چې توحید مشترکه مسله ده، خصوصا ستاسو نیکونو په باندې وصیت کړی دی، ولې نه منئ. ووصی بها ابراهیم بنیه، ووصی حکم کړی بها په دې باندې ابراهیم علیه السلام بنیه زامنو خپلو ته، یعقوب علیه السلام مخکې بني اسرائیل ویلو، هغه عبرانی ژبې ټکی او بني اسرائیل عبرانی ژبې ټکی او اسرا وی هغه ته ایل وی الله ته عبرانی کې. نو دوی به بیا دا وي چې دا عبدالله چې ته یو بنده نو دلته ورته نوم وشو یا یعقوب علیه السلام و یعقوب. ووصی بها او حکم کړی په دې باندې ابراهیم علیه السلام بني خپلو زامنو ته، ویعقوب علیه السلام یا بنیه ای بچو ان الله اصطفی لکم یقینا الله چون کړی دی تاسو لره، غوره کړی دی تاسو لره دین ان الله اصطفی یقینا الله غوره کړی لکم الدین تاسو لره دین، فلا تموتن پس مه مرئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کېدونکي الله ته، هر وخت د الله حکم منئ نو اسلام کې به تمرکز راشي. ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر اذا زرا کله چې راغی یعقوب الموت یعقوب علیه السلام ته علامات د مرګ، اذ قال لبني کله چې خپلو بچو ته ما تعبدون چې عبادت پکوئ تاسو من بعدي پرستو زمانو، قالوا دوی نعبدو عبادت پکونگا الہکو دا الہ تا مددگار ستو الہ آبائکو او دا مددگارانو دا پلارانو ستو. مشرانی سوکو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحدا دا دی طول چتا جدا جدا خلیو دا جدا جدا نو الہ واحدا مددگار یکیو دا طول یو خلیو جدا جدا نو الہ واحدا مددگار یکیو ونانو لو مسلمون امگا دی اللہ تا غارا کیو دون کیو پلاک نکدے سیدی نوی بسروان سا داگے ثواب زیادت بدلا پری سوری تور اجتمش بارا یہ اجتماعیات ویلو والذین آمنوا وتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صحیح پلان نیکه بس روان شنو لاغی اجر با امر وتا تم درکې نه وکمیږي نه. تلک امتون ونحن له مسلمون امغا دی الله تا قال کیو دن کیو تلک امتون ټوله قل خلک چې بدا کی سره تیر شوی نه لا ترې دوی لرو یہ ټولګي لرو ما بدل د هغه عمل کسب چې کړی ولکم ته تاسو لرو ما بدل د هغه عمل کسب تم چې کړی وي تاسو ولا تسلون تفضل باندې چې کولای تاسو نو اما دای کانو چې دوی عملون چې کول بدای زجر يهود نصارى توقالوا البدای کونو شی هودن یهودیان او نصارى یا نصارى تهتدوا الاربعموی قل واتبل ملت ابراهیم بل نتبو بلکہ تابعداری کونگا ملت ابراهیم دین ابراهیم علیہ السلام حنیفا بیان ان کے توحید اور رد کو ان کے شرک وما كان من المشرکین اور نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا قولوا آمنا باللہ ایمان ولمگا پالا باندے وما پا کتابن انزل الینا چرا لگلے پا کتابن مان چرا لگلے شوی دی منگا تا وما پا کتابن انزل چرا لگلے شوی الہ ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو اولاد باتے اولاد دیتا وما پابندی ایمان نوڑو اوٹیا جوڑ کرے موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تا وما پابندی اوٹیا نبیونا جوڑ کرے انبیاء علیہ السلام تا من ربیم طرف دینا لا نفرق بیتن کنگا
بین آدم منهم ومن ذریتن دریکی د ټول انبیاء علیهم السلام میشن آیت سورہ انبیاء کی 25 آیات کے آئے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ټول دا ویلو چې الله وي زما عبادت وکړي لا نفرق بين كونغا بين آدم ومن ذریتن دریکی د دوینا نانو لامغا له دی الله تا مسلمون والا کېودون کېو وَإِنْ آمَنُوا وَالْكَجَرِمَانَ وَرُودَيْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَشَانَّا چِمَانَ وَرُوتَانسُ بِهِ پَدِي بَانْدِي فَقَدْ اهْتَدَوْا بَدَاكِي سَرَدِي فَسَمَلَار بَانْدِي روانشو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مایات حق دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا وَالْكَجَرِمَانَ وَرُودَيْ بِمِثْلِ مَا فَشَانْدَاغِي اور سو کوئی چی مثلو کی دا مثلو زائد دے وہ قید محترم سے قرآن سے بیچنا دا صحیح نہ دا زیادت دا حرف دا اولاد دا زیادت دا اسمنا بی زائد دا اور حوالہ پر امام رضی رحمہ اللہ اور البیان کی ابن الانباری رحمہ اللہ ذکر کئی دا مثلو زائد دے مثلو زیدنا بے زید دا فَإِنْ آمَنُوا فَذْكَرْ ایمان روڑو دئی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ فَشَانَا ایمان روڑو تانسو بھی پرے بانے پرے قرآن بانے یا پرے پیغمبر بانے فَقَدْ اهْتَدَوْا بتا کی سادے بسمنات باندے روانشو وَإِنْ تَوَلَّوْا قَوَارِدَ دئی فَإِنَّمَا فَشَقِنًا هُمْ دَجْرِ فِي شِقَاقَ فَمُخَالِفَتْ گِرِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پرسنے چی کافی بشی ستانا طرفنا دیتا اللہ فیسیک فی کا دنے چی کافی بشی ستانا طرفنا دیتا اللہ فیسیک فی کا ہم اللہ پرسنے چی کافی بشی ستانا طرفنا دیتا اللہ وہو السمیعون علیم ودا اللہ وردن کی علیم دے سبت اللہ سبیو سبت اللہ رنگ شری پرنگ اللہ ومن آسنا سوٹر خیلتا من اللہ دا اللہ ناصر وطن پرنگولو کے بدین کے ونانا منگا لہو دی اللہ لرا عابدون عبادت کیون کیو قل زجر المشرکین زجر مشرکانو تا قل واتا اتحاجوننا آئے جگڑ کوئیتا سمون سراؤ فی اللہ پرند اللہ کے ووادانا ربنا رب زنگلے وربکم ونستان سورے بڑے بانے گھر تائیدات تراروزو اولی کے ایزان سر کے چانا پاتی سورہ مومن سریتم اس پارا آیت 28 مومن 28 سورہ حج آیت 40 سریتم سورہ مائدہ آیت 59 یوکم شبیتا سورہ آرام 126 یوسر شبیستم سورہ بروج آیت نمبر 8 دائی بدے بانے راولی با اتحاجوننا بانو قلوان وطاو اتحاجوننا اے جگڑا کوئیتا سمون سراو فی اللہ پدند اللہ کے ووادانا ربنا رب زنگے وربکم ورمستان سدے ولنان ترم دراو آمالنا پدر آمالنا زنگاو ولکم تریتا سدراو آمالکم پدر آمالنا تانسو ونانو لہو مخلصون ہمگا دی اللہ لراو خالد کے ان کیوں غالے لرام مکی یوسر شپاک رسم 136 نمبر آیت کے آخر کے وَنَانُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہمگا دی اللہ تغانا کیو دون کیو بی آیت 138 کے وَنَانُ لَهُ عَابِدُونَ ہمگا دی اللہ لرام عبادت کے ان کیو اب یہ ہوئے وَنَانُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہمگا دی اللہ لرام خالد کے ان کیو غالے لرام دا اللہ حکم امنا دا اللہ عبادتو کا عبادت کی اخلاصو کا ونانو لہو عابد ونانو لہو مخلصون امگا دی اللہ لرا خالد کے ان کی واری لرا ام تقولونا یوئی تافن ابراہیم بشک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والعظمات اولاد تدری کانو قلیودن یہودیان اور نصارا قل واتا انتم ایتا سؤالا مخبوئی ام اللہ
یا اللہ او من دم سوکت دین ظالم پپٹون کو کی ممن چانا قدمو چی پڑھائی کا شہادتن گوئی دا توحیدو وہندو زن سر من اللہ طرف دا اللہ نو ومن لون اللہ بغافرین بخبران اما داغنا تعملون چی گوئی تانسو تلک امتون دا امتو دا ٹولگیوں قد خلاتو بدا کی ذاتین شہنے لحاتر دی ٹولگی نرو ما بدل دی آغی من کسبت چکلی دی ولکم تاسو نرو ما بدل دی آغی من کسبتم چکلی تاسو ولا تسلون تبوزونی چکلی تاسو نرو اما نعمل کانو چودئی یعملون چکولو بدئی تاسو نرائی تبوزنی چکلی اس ختم اعتراض پتاوی لقبلی سیقولن صفحاؤ زانے چوائی بابی وقوفاؤ من الناس لخلقناؤ چی اعتراض کئی پا پیغمبر دا بے وقوف تھے چی اعتراض کئی پا صحاباؤ دا بے وقوف تھے الا انہم هم الصفحاؤ موقع دیشوی دی دی اللہ سمایت کی دا بے وقوف تھے پا پیغمبر اعتراض کئی دا بے وقوف تھے دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نوڑی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ دا بھی وقوف تھے چیز دین ابراہیم نوری سيقول السفهاء اذن جوائبا بوقوف من الناس لخلقنا ما واللهم سشوار ديننا عن قبلتهم التي قبلت ديهاغنا كانوا جودي عليه قريبان لي جواب قل لله المشرق والمغرب وانتا التي اجمالي ذكر کے تاویل قبلے قل وانتا لله المشرق خاص اللہ المشرق والمغرب ومغرب دے دا اللہ نے کتاب نے منی کئی جماعتنا نبردے تلاسا مشرق تلاسا مغرب تلاسا یا دے توفیق ورکید منلو من یشاؤ چالر چخوانشی الان سرات مستقیم لاری برابریتاؤ وکذالکا اور دیو جنا کافل تعلیل ولذالکا اور دیو جنا جانناکم گردولیم گتا سنناؤ امتن یوٹول گئے وسطن عادلان لتکونو دل پانچی شیطان سو شہداء بیان کن کیا لننا سے پخلق باندے ویکون الرسول شیف پیغمبر علیہ السلام علیکم بتاسو باندے شہیدن گواو اور دے باندے سورہ نساء آیت 41 اور سورہ حج آیت 78 وما جعلنا القبلة اس علت تفصیلی تاویل قبلی وما جعلنا القبلة التي أننا كرجلنا قبلها كنت لأجتو بيت فريباني بيت المقدس إلا لنعلم مگر جربا چخکارکونگا سرگنکونگا لنظہرا دا اللہ علم کی اشتر چیزمگا استاذ علم کراولی علم تے سرگن کی إلا لنعلم مگر جربا چخکارکونگا سرگنکونگا سائرکونگا مناسو کتبی الرسولو کتابی دانی کے پیغمبر علیہ السلام ممن ناچانے انقلبو چی اولیاء دا اقیبانی ہو پپنو قلواندے وَإِن كَانَتْ إِن مخفف من المسقل مانا تاکیق وَإِن كَانَتْ وَيَقِنًا دا تابداری دا پیغمبر علیہ السلام نے کبیرتا خواہ دیر گران رو اللہ للذین مگر ناگران پاکستان باندے حد اللہ کی توفیق ورکنی اللہ وما کان اللہ نرے اللہ لیوزیو آن چیزائی کی ایمانکم منزول استانسون دا ایمان نخا منزو لیکن دا ایت صلاح فکر سوچے امخ کی منزول نکلی دی بیت المقدس طرف نظاری بس کہ اللہ ہوئی ذہنی ہم دا اللہ حکمو ان اللہ بشک اللہ پاک بننا سے پخلق باندے لرعوف الرحیم خواہ نرمی کن کے مہربان دے قد نرا تقلب وجهکاو پتا کی سرینونگا تقلب وجهکا پریشانی تاو حدیث کی جرازی کی نبی علیہ السلام ببرا برکتل چمت با اللہ کیا حکمو کی چیزو بیت اللہ تمخوارم بیا بیت اللہ شریف تا نو اللہ توی چنگمتا تبا حکمو گزر دے ہوں قبلتن فلون ولی انگا قبلتن ترزاها نو ترزاها دا مزاری سے لدہ نو چاگا مخینا خوخولا نو قائد محترم سے قرآن سے بیٹی دا حدیث دا اول وصل لگی اول چکل تحویل حکم شو
اول بیت الله ته مونږ بیا بیت المقدس ته حکم شو چې بیت المقدس ته بیا عادت شو خلک ایک یهود مو لایفا قبله وا نو بیا رسول نبی علیہ السلام سره فکر پیدا شو پریشان شو چې کول بیا تعویل حکم راشي دا یهود چې نو دا با رانوړي بیا نو تقلب په معنا د پریشانای او حدیث اول وخت سره لګي او آیات چې د رسول سره لګي او دې تقلب بیا په خپل حقيقي معنی باندې والے پریشانای باندې نو ترزوا دا بیا په خپل معنا مضارع باندې بیا صحیح شو قد نرى تاکي سروینو تقلب وجهکا پریشانی تا فی السماء برام برانی اللہ ویز وینما اور سورہ نور آیت نمبر 37 ہو رہی تقلب پمانا دا پریشانی ودر سمایات سورہ نور اتلسم سپارا آیت نمبر 37 ودر سم تقلب پمانا دا پریشانی یخافون رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما یریگی عذاب دا ورنا تتقلب چی پریشان وشی فیہ القلوب ولیکی ذلنا والابصار استرگی نتقلب مانا دا پریشان ہے تتوی قدر نانا بتا کی سروینونگا تقلب وجه کا پریشانی تا فی السماء براو ولنولینک فضل جواب رونگا تعالیٰ قبلتن قبلیتا ترضواها پسند مکتا غیلراو فولی وجه کنوارا مخبل شطر المنجد الحرام پترف دا بیت اللہ ویسما کنتم کننے کی چیتانسو فولو نوارا وی اجوکم کنتانسو شطراو پترف دا بیت اللہ وَإِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانْ اُوتُوا الْكِتَابَ چورکنے شورت علم نے کتاب لیا علمنا خواہ پوئی کی لئی انہو الحق انہو کلاہو ضمیر تاویل قبلی تیا قرآن تیا پیغمبر تا انہو الحق یقیناً دا تاویل قبلی دا حکم ریتیا لینا پیغمبر اشتیا لینا قرآن ریتیا من ربیم طرف حضرم تدینا وما اللہ ندی اللہ بغافلین بے خبرہ اما داغنا عملو چکوی دی ولئن اتیت الذین اکراتو کتاب کسانو تاو وردن کتاب چورکنے شرط علم نکیتاو بکل آیتین پار کتمان دلین ما تبیو قبلہ تک تابداری نکی دی دا قبلیستاو دین تاو مانتانی تبی تابداری کون کے قبلہ تاو قبلی دلی وما بازو امنی بازر دین بی تابداری کون کی قبلہ تمانا قبلی دبازو ولئن تباتاو کجر تابداریو کیتاو اهواء دخلاتو دنی خواہشاتو دنی مما دما پد داغیناو جاکا چنانتا تمن العلم دا علم دا قرآن ناو انکا یکنتو اذن پداو کے لمن الظالمین خاقا درجاتی کون کنوئے اللذینا کسان آتینا من کتابا چور کریں گا دیتا فام دا کتاب پوینا قرآن یاری بنو یاری بونو پیجنی دے دے تحویل قبلی لراو یادی پیغمان لرا کما یادی قرآن لرا کما یاری بون لگا سنچ پیجنی دے ابنا اون زمان قن وین فریقا منو بیشک اوڑا لائد دینا لیکتمون الحقا خاقا پٹوی دے حقا وهم یعلمونو دے پوئیگی اذا قرآن حق دے الحق تحویل قبلی دا حق دے دا حکم رشتیا دے میرا بکان درمتانو یا جسوک دا نمانی نو عذاب حق تلستا دا رفتانا فلا تکوننو پس مکین اتمنون ترین دا شکون کنو پتاویل قبلے کی یا جسوک نمانی نو مکین شکون کنو پراتلو دا عذاب کی پتائی باندے ولکل ویجتون دا پرداریاتن ویجتون قبلہ داو ومولیا چنے مکون کنا غیتاو واستبقوا الخیرات نامن کے حکم دا اللہ تاو توقیب اینما تکون حکم نے کی جیتاسو یاتی بکم اللہ نا بولی تاسو لن اللہ جميعا طول ان اللہ یکنن اللہ نا کل شیئن قدیر فاریو سنبان قدرت وانا دے ومن حیثو خرجتاو حیثو
زمانی مرادی و مکانی مرادی ومن حیث نکم دینا خلقتا چی وطنی تو فولی وجه کام نوارا مقبل شطر المنجد الحرام پترم دا منجد حرام دا بیا حکم کئی ذکا معلوم فرد کئی عادت دا دی جو شو عادت رسول لاغران کار دے دا پینزو دا لیوی چی مخواروی وَإِنَّهُ لَلْحَقُ وَإِنَّهُ یقیننا تحویل دا قبلی دا حکم للحق خامقا حق دے ثابت دے من ربک درمتانا ومن لاؤنی اللہ بغافلن بی خبرنا اما داقنا تعملون چکوئی تانسو ومن ایسونکم لینا خلطا چوت فریتاو فولی وجکن والا مقبل شطر المنجل حرام فطرف دمیت اللہ وحیث ما کنتم او کم نے کی چھی تانسو فولون والا ویجوک مخنا تانسو شطر فطرف دمیت اللہ اللہ یکون للناس مطالب تے موضوع پوری فعلنا ذالکا مونگو کدا کار لئاللہ یکون دینا پانا چنشی للناس پانا خلقو علیکم بتا سبحانی حجتون دلیلون اور اعتراضونا دینا سو خلاص نہیں اعتراضونا مدروانی کی اعتراضون نیرے گما إلا الذين ظلموا إلا الذين لكن آكسان إلا استثناء منقطع ذانا كلام شو إلا الذين لكن آكسان ظلموا ظالمان دي منهم تدينا فلا تخشون پس میرے گئی تدینا وخشونی میرے گئی زمانا ولیتم نعمتی او طالب تے موضوع پورے ولیتم نعمتی علیکم دینا پاچ پورکم نعمت پتا سبان دے نعمت پل پتا سبان دے ولعلکم تہتدون او خامقا چتا سولار امومیں کما ارسلنا دا اکام تا صفت مدر موضوفا یا تدون ہدایتاً کہ لار امومی دیلار کما ارسلنا فیکم لگر سنگا چرانے گلے منگا پتا سوکے رسولن پیامبروں یا مخی وی فذکرونی اذکرکم یاد کریں مالانو یاد بکمتا سلارا کما ارسلنا دوجی راغینا چلے گلے دیمگا فیکم بتا سکی رسولن پیامبر میکم تاسول جنسنا یتلو علیکم لولی بتا سبان دے آیاتنا زمگا ویعلمکم خی تاسولا تعلیم در کئی تاسوتا ویعلمکم اور تعلیم در کئی تاسوتا ما داغی احکام لم تکنو تعلمو چنپوئی نہیں تانسو لم تکنو تعلمو چنپوئی نہیں تانسو فذکرونی پس یاد کئی مالا رو اذکرکم یاد بکمتا سولا رو فذکرونی یاد کئی مالا رو پتابدار سرا اذکرکم یاد بکمتا سولا رو پنیمتون سرا وشکرونی اور شکر برسی مالا رو اور شکر مرسی زمان ولا تکفرون انا شکر مکوی زمان ولا تکفرون انا شکر مکوی زمان اور سورہ ابراہیم کو مایاتی بدی راہو لے ہوں وَإِتَّانْتَنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یاد کیا چوکم قرآن تانسو لئن شکرتم کچری شکروں کو تانسو زماد نعمتن لَأَزِيدَنَّكُمْ خاصیت پکمتا سبار نعمتنا ولئن کفرتم وکنا شکروں کا تانسو نعمت پدنواخلم عذاب دربان رو لگم ان عذابی لشدید یقیناً عذاب زمان صاحب دے اور سورہ مائدی آیت نمبر 66 پیتیم بدی راولو لے ہو اور بیان ذکر شکر اور صبر بدی معنی بیان تفسیر کرو حدیث شریف کرالی من کنوزل بر کتمان علماء صاحب دنیکو دا خزانو ندارا چی تخپل غم اور تکلیف دا مخلوق نا پڑھ کی چاہتے اخکارا نکی اور ابن کثیر رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول نقل کئی بالصبر والیقین نالو الامامت فی الدین وصبر و یقین سلام مشری ملاوی اور صبر بانے بیا تفسیر کرو شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقلو دائی کتاب ضیاء النور پائی والا اور تفسیر باندے صبر چیزیں نظر دو قسم ہے یو صبر اختیاری اور یو غیر اختیاری اختیار دانے کا مسئلہ بیانے تکلیفوں نے والا ترسی اگر صبر دا ابراہیم علیہ السلام
او دویم دا که ته مسله بیانې او که نه بیانې نو تا باندې به تکلیف راځي. لکه صبر د یوسف علیه السلام چې رونو بکري کې ورځولو تکلیف راغلی و. دارنګې بیا د صبر څلور قسمونه ذکر کوم. صبر علی البلا، تکلیفونو باندې صبر، صبر علی النعم، په نعمتونو باندې صبر، صبر علی الطاعات، په اطاعت باندې صبر، صبر وایي کلکېدو ته. او څلورم صبر عن المعاصی، ګناهونو نه ځان بچکول په دې کلکېدل. او بیا صبر علی البلا، تکلیف باندې صبر، نو دین به نفس منې کې، ځان به منې کې، تکلیف به راځي، بیماري به راځي، او ته به په هغې باندې صبر کې ځان به کلکې. دارنګې صبر په نعمتونو په شکر سره، شکر به وباسې، وعدم الطغیان وعدم التکبر، سرکشي به نه کې او تکبر به نه کې. دارنګې صبر علی الطاعات بالمحافظة والدوام علیها، همیشه په یو حال باندې چې ته تکلیفي در باندې او که خوشحالي او که غمي، نو الحمدلله علی کل حال، هر یو حال کې به یو شانتې ولاړې تابعدار. څلورم صبر عن المعاصی، ګناه نه ځان بچکول په دې کلکېدل، بکف النفس عنها، ځان به د هغې نه منې کې. او شیخ القرآن رحمه الله په ضیاء النور کې بیا 14 اقسام ذکر کړي دي د صبر. بیا ځان له وګورئ. او بیا کرامت د صبر ذکر کو. کرامت د صبر عزتونه به الله تعالی کی عزت بری نصیب شي. والله يحب الصابرین، سورہ ال عمران کې 146 نمبر آیات کې الله وایي الله مینه کې صبر نه کو سره. اویم النصرت، الله باندې امداد کوي. لکه سورہ بقره کې 153 نمبر آیات کې وایي ان الله مع الصابرین. دارنګه الله به جنت کې بالاخانه درکړي. سورہ فرقان کې آیت 75 کې وایي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. دارنګه څلورم الله با اجر درکړي، اجر ودرکړي. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر بدرکړي. دارنګه بشارت به نصیب شي، د الله رحمتونه به در باندې شروع شي. اولئک علیهم صلوات، سورہ بقرہ کې 157 نمبر آیت، اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة واولئک هم المهتدون. دا صبر نه بیا بل لویا نه جوا نو على التسلیم، یعنی ترک الاعتراض، چې ته په الله باندې اعتراض نه کی، تا باندې تکلیف راولي، تا په خوشحالۍ برداشت کې، خوشحالي در باندې راځي، هغې باندې شکر وباسې. د الله په هر حال باندې ته اعتراض نه کې. التسلیم، د تسلیم نه بیا بله درجه اوچته، هغه بیا رضا بالقضا وه. دا خوشحالي بله ته الله نصیب کړي، رضا بالقضا، چې هر څه ته د الله طرف نه رسېږي، ته به په هغې باندې صبر کوې، ته به په هغې باندې خوشحالېږي. او بیا ناصر شعر ویلی پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. دا بے صبر و صلاة یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعین امداد ونید اللہ نو، بے صبر پا صبر او و صلاة پا منظر صلاة، صبر کو منظر کا اللہ نے ابارا. ان اللہ بشک اللہ پاک مع الصابرین، سرد صبرنا کو دے. ولا تقولو، نمک امور مسئلہ ذکر کتا پارا تصبت ہو، اللہ نو غارا کلک شا، ہر حال بانی کلک شا. او کہ کلا بدر بانی مرگ رازی، نو اللہ وی دا مرگ دے بیزای نے دے کہ اللہ پر دن کی اللہ پلار کی مرشوی. ولا تقولو مویتانسو، مگر ایموے لمن چاہتا یقتلو چونجلے فی سبیل اللہ، ولا دا اللہ کی اموال ابس ملو، بل آیان ملک جندی ولیکن لا تشعرون، ولیکن تاسو نہ پوہے گئے. اور سورہ العمران کے 169 نمبر آیت کہتا ہوئی بل آیان ان ربهم یرزقون، جندی دے اور رزق ملکو لسی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اَقْوَ من نشو جندے پاتی سے امتحانات بدر باند رہتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید نون تاکید ثقیلکم نہ خطاب. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ او خامخا امتحان برازی پتا، امتحان کونگا پتا سبانڈے
بشيء من الخوف فيوشي سردير دشمننا والجوع دلوكنا ونفس من الأموال والكموال دمالنا والأنفس ودنفسنا دولات والثمرات ودميرنا أنو أفتك ورد إلى بنزي امتحان ذكر بنزي امتحان بدر بان راضي دا بنزو ورد بدر امتحاناتو کی آخری دور ورد بدر خوشحالی بھی وبشر الصابرين أجرون کا صبرنا کوتاو چکلب کی پمسل باندے الذين كسان إذا أصابتهم كرچون شيء ديتاو صلاة من ربهم شماشي أفرين طرف درم تدين ورحمة ومرباني جنة أولئكم المعتدون اور كسانون ديري پسمنار پانے روان نهم اعتراضو پتوار دا صفا مروا چی مونگا دا بیت دا بوتان و طواف نمانکے پخپلا صفا مروا طواف کے دائی جو ماتا اللہ ویتا تچاولی ان صفا بشکل صفا دے رہی والمروت مروا دے رہی من شعائر اللہ لنخود نیندانا نہیں ومن حجر میں تپچاچ قصد قد بیت اللہ اور اتمنى يد عمري فلا جناني تبنا عليه فدباني أي طوف بما تطوف كبير الغرباني ومن تطوع تحتياتيوك خير النيكي فإن الله بنشك الله فاكو شاكر قابل كن عليم ولدي زجر إن الذين أسنة حق پڑھكي جوان دے پاتی شوي مرم نشوي امتحان درباني رانا لو یاران درباني او اسنه چې حق پټ کې حق په پټه نه کې حق ته پټ کړو ان الذين بشکا کې هغه ته زجر ورکړي چې حق پټ ان الذين بشکا کې سان یتمون چې پټوي د ایمان الله تعالی کې موږ من البينات دواجه دلیلنا قران ولودا او نه سنت من بعد ما پرداغینا بینا للناس بیان کړم نه دلرا للناس خلقته الكتاب په قران کې أولئك ناكسان يلعنهم الله لعنة فريبان الله ويلعنهم اللعينون لعنة فريبان لعنة إنك مخلوقات إلا الذين مغلا كسان تابوا چې توبه وکړه کتمان نو د مولا توبه درې شرطونه تابوا چې توبه وکړه کتمان د حق نو واتلو درو کما پسونه تو باندې وبینو اور اعلان وکړه پر غلطي أولئك ناكسان أتوب عليهم مهرباني بكم الفريباني وأنا التواب الرحيم وتوب قولهم كمهرباني إن الذين بشكا كسان كفروا كافران دي كفر كريوماتهم رسودي وهم كفار كافران أولئك ناكسان عليهم فريباني لعنة الله لعنة الله دي لعنة الله رحمتنا لرواله والملائكة ونفرتو والناس أجمعين ودخلق طولو خالدين فيها من شبه فليلانت كي لا يقام فوزبك ونكريشي عنهم العذاب لدينا عذاب ولا هم ينظرون ونبذي تمولت ورکريشي دي باندي اول ایسا ختم شوا اس مینس کی دعوت توحید یا دویم ذلے ذکر کئی اول ذلے یہ اجتماعات کیوا یا ایوہ الناس عبدو ربم پائی پیند دلیل اکلیا حضرت دعوت توحید دویم ذلے پدیات دلیل اکلیا وسرو سر نشان دے کہ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله استاسو حاجت رانتاس إله واحد حاجت رأيك يودي لا إله نت بلا جسر كل ولو إلا هو مگر دايو الله دي الرحمن الرحيم مربان قد مربان دي أتدلل يو إن في خلق السماوات بشكل فبدأت أسمانه ولا جرد موكيك دویم دلیل واختلاف الليل فبسيطو دشبه والنار ودولنك والدرم والفلك التي وكشتي هوا تجري جرواننا في البحر فهات درياب كي بما فهات طريق باندي ينفع الناس عجبيتو كي خلقتو سلام دلیل وما أنزل الله من السماء وما أو أغبارا أنزل الله جوري الله من السماء دبرنا من ماء دبرنا فأحيا به الأرض رتادكي فأحيا فتادكي بي فريبان أنسنا أرض نظمكم جوان ديدنا حياة مستلزم نريس سمارة جيكا نظمكم جوان ديدنا دابا موري فأحيا به الأرض فتادكي بي فريبان أنسنا أرض
فاتموتیا پدم اوچیدو د دینا شپږم دلیل وبث فیها خارقلی پدې کې من کل دابت ناقصه جن سرنا دابا ما يدب على الارض وتصريف الرياح وندل او پچلولو د بادونو کې اتم دلیل والصحاب المسخره او وریدې تابع کړې شوی بین السماء پمند اسمان ولا جودت مکه کې لآیات ان اول ان فی بیشک بلی ټولو سیرینو کې لآیات خامقات لندې لقوم یعقلون فاقوم چې عقل کار واخلي او بیا د علامه اقبال هغه اشعار ویلي پاتای بی کمیټې کی تاریخ کو زلو کې بشکا ومن الناس وبدل خلقنا مناسوب يتخذ شنيج من دون الله بغيت الله اندادن پمثل تا الله انداد جمع لنت ويندوي مثلتا اندادن پمثل تا الله يحبونهم محبت کوي د سره مين کوي د سره يحبونهم كحب الله مين کوي د سره پشان مين د الله پشان محبت د الله او دې باندې بیا سورہ شعراء 57 میں اورلو سورہ نام 136 سورہ بونا محبت کئی دہی سلام دیگر اللہ سرکم باللہ پشان منی داللہ والذین کسان آمنوا چیمان اولنے مومنان دے اشد دیر سخت حبان پمینا کے محبت کے للہ اللہ سرا ولو یر الذین کجرے لدل آکسانو رویتی قلبی پمانا پویدو یا رویتی بسوری پمانا لیدو ولو یر الذین کجرے پوشه آکسان پویده آکسان یا لیدل آکسانو ظلمو چی مشرکان دی کم وقت لیدل ایز یرون العذاب کل بچیونی دی عذابا قیامت کی بچی کل عذاب ہوئی آگئی اس دنیا کی اولی دو یا پی پوشو ندائی با خامخا چوکی ان القوات للہ جميعا یقینا طاقت خاص اللہ لٹولا وان اللہ بیسک اللہ پاک شدید الوضع سات زعوان دی تغیب خوی اتبر الذین کلچ بیدار بچیا کسانی تبیو چه تابی کری شمن الذین دا کسانو تبو چه تابیداری کریوان وراؤل عذابوی اوبوین عذابا وطاقت تو فریبکی بهم الالباو پدیبان رشتی دمینی او پدیبانی کن تیدات راولیو ورائی اولی کئی پچانی لکلی سوری آراف آیت 37-38 آراف 37-38 سودیشم اتدیشم یونس 28-29 اتویشتم یوکم دیشم سوری نحل 86 شپاگتیم سوری کحف آیت 52-52 قصص 62-63 اور سوری سبا 31-32-33 یو دیشم دو دیشم دیشم احزاب 66-67-68 شباش بیت وش بیت آتش بیت سورہ صحافات 27 آیت 27-32 پوری وشتم ندو دیشم سورہ صحافات 59 یو کم شپیتم 62 بیت پوری سورہ تور آیت 25-28 پوری پنجوشتم دوشتم سورۃ الانعام 22 دوشتم مومن 43 سورتم اور سورہ ابراہیم 21 اور 22 آخر کے بعد خپل نکت لاشی او به تفصیل کړو وقال الذين تبعوا او وای ما کسان چې تابعداري کړو لو ان لنا کچری بشک شیم لنا کرتن دوباره تل دنیا تا ونتبرأ منهم نبیدار وشنګ د دینو کما تدی پیران مشران کما تبرو من لگا څنګه چې بیدار شو دی څنګه کذالک اندانګ یریهم الله خیت لرنو اعمالهم بدل عملونو ددی سزا د عملونو ددی حسنات علم افسوس ته پدای باندې افسوس نه دی پدای باندې افسوس ته پدای باندې وما من بویدی بخارجنا تنکی من النار دعورنا حسرت پافال شرکیوں کئی یا ایوہ الناس سیرت بلی دنیا خلقو کلو خلی من مالا غنا کلو خلی من مالا غنا فلا دیتی بدمکر کرے حلالا طیبا حلال پاکا اور یہ کہ بیا تفسیر کرو کہ
حنفي مسلک علما تر اتمې صدۍ پورې وداغي نه فتوا نه منظورې ده چې تاسو به هغې خپل کسر نه ګورئ. انبیا علیهم السلام کسبونه کړي او تجارتونه یې کړي او دا سیاستان او څومره کتابونه چې تاسو پړاوئ نو دې ټولو علماو کسبونه کړي. په دې باندې پروسه کال یو مقاله لیکلې شوې ده. دا ټول علما چې دي دا کسبونه یې پکې ذکر کړي دي. افتا کې یو کس په باندې پوره کتاب لیکلی دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ځان له کار کولو. خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې مال په مضاربت باندې چلولو تجارت یې کړی و. امالداره بیبي وه یا ایها الناسو ای ټولې دنیا خلکو کلو خورئ مما د هغې نه فی الارض چې په ځمکه کې حلالا طیبا حلال پاکاو ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات شیطان د طریقو د شیطان انه یقینا شیطان لکم تاسو لره عدو مبین دشمن د ښکارا عدو مبین دشمن د ښکارا انه یقینا یامرکم کوم کوي تاسو ته وینا کوي تاسو ته بسوء په بدای سره والفحشاء او په بهای سره سو صفت د قول راځي فاشا صفت د فعل راوي بسوء پاپالی شرکیون سلام والفاشا پاپالی شرکیون سلام وان تقولو او پدی حکم کوي وینا کوي تقولو چې وایي تاسو الله پنا باندې ما لا تعلمون چې نه پوهیږئ تاسو وزجر باستدلال الباطل رکی پای ویدا قیل لهم کله چې ویلې چې دوی ته اتبعوا تابعداري وکړئ روان شئ ما کتاب پر انزل الله چلے لگلے دے اللہ قالوا وین دے بلنا تبعو پر کتاب داری کونگا مانا طریقی الفینا کی منتلیم گالے پدے باندے آبا انا پلانان زمگا مشران زمگا مراتنا علماء سودی یا مشران پلانان اولو کانا آبا اگر کی پلانان دلائی لا یاقلونا شیعان نپوی پیسید باندے ولا يهتدون فسملا باندروان بي ومثل الذين كفروا مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومثل الذين مثال استا اے محمد صلى الله عليه وسلم ومثال کسانو چې کافران دي كمثل الذي پشان مثال دا آکرته یعنی قول چې आवाज کوي بما پامبان لا يسمعو چې نه اوري الا دعاء مگر صرف بللاو ګړي چلای ته چې आवाज کې نه په باندې پويږي نه आवाज سره وګونو ترازي الا دعاء مگر بللو ندا او आवाज سره سمون کان دي داپنا بوکمن ګون کیا دي داپنا او میرنا دي داپنا فهم لا يقلون پر دی نه پويږي یا ايو الذين امنوا اي ایمان والو اي مؤمنانو قولوا خير طيبات لپاکیزاونو ما رزقناکم آج درکړل موږ تاسو ته واشکروا لله شکر واسي خاص الله لرو ان کنتم ایاو کچری تاسو دی الله لرو تعبدون عبادت کوي او سورۃ 5 شرک رد شری فعلی کوي محرمان ذکر کوي انما یقینا حرم حرام کړی الله علیکم المیتۃ تاسو باندې مردار خوراک د مردار ولدم ویناو بدون کی دم مسوا سورہ نام کې راځي ولا من خنزیر او غفر خنزیر او ما او حرام کلمه او هلا او د خنزیر او خیواله حرام کا چې د مذکر سره ود فعلی کوي وما او حرام کلمه او هلا جواز وکړي شي به پاګه په کلمې سره لغیر الله بغیر د الله نه فمن ترنو پسو کے محتاج شو غیر باغنینا فرمانی کون کے ولا عادن نوی زیادے کون کے پخورلو کے ولا اسمان نہیں ہو پنی تیز گنا پدبان دے کیوں لوڑے دوسری کمت نبی بچی ان اللہ بشک اللہ پاکو غفور الرحیم بخون کے مہربان دے والزجر وکیتنا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ان الذين بشكا كسان يكتمون چپټوي دي
मा अंज़लल्लाहु चला लेकर दे अल्लाह मिनल किताबे द किताब नाओ वयतरुना और कई दई अगली दई भी परी किताब बांधे परी कुरान बांधे समनन कलीलन दा दुनिया लगाओ उलाइकाओ हाँ दा कसान दो जुर्मों की खिदमत है क्या और इस तरह बेअतल्लाह लगाने सरूर वो तो जिक्र कही उलाइकना कसान माया कुलूना ना चाहिए देवी बुतूने बगेड़ों पनों के इल्लन्नार मगर उराओ वलायों कल्ले मुमल्लाहो और खबरें बोलने की नहीं सल्लाह दरख्मता यमल क़यामत पर अल्लाह क़यामत वलायों ज़कीहिम और वफ़ा की दैना दाज़ामना वलाहुम अज़ाबुन अलीम और तेरे दैना अज़ाब दर्दनाक उलाइक अल्लज़ीना दहा के सांडे इस तरह ज़लालताओ के वरे का गुमराही बिन हुदा पबदा दहिदातो वला जाबा आज़ाब बिल माफ़िराओ पबखनी सलाओ फमा असबरहुम पसशीर सबर को दहिलराओ या सिरा ताजुदान फमा असबरहुम पस सबर ना दीदई अलन्नार पगुर बांधे ज़ालिका दाओ दासे के चला कुरान ना लेकर और दे पटको ज़ालिका दार देव जिनाओ बेअन्नल्लाह बेशकल्ला पाको नज़ल किताब आला लेकर हो कुरान बिलहक़ के पहका सराओ परिश्या सराया ले सारे लाके दपारा दसर गंदुल तहाको वइन्नल नज़ीना तरबू और बेशका कसान चिर्तिलाफ करे नहीं फिर किताबे पर कुरान के लफी शिकाकिम महीन खाम खाम पखला फुलरी की दी दहकना